یو پیر بیا حکومت کې دینو هغه رجسټریشن کوي د ان سی پی ګاډو نور خلک چې ګاډي راولي امپورټ کی او چې کم کسٹم ورکوي نو د قشان به د ملکن ډیویژن خلک پرې باندې ټیکس ورکوي 4.5 لک ګاډي چې کم دینو دا چلن کوي ان سی پی نان کسٹم پیډ ګاډي یا کسٹم چور ګاډي وته خلک وایي سکیورټي ادارې مین کنسرن دا لري چې د ان سی پی ګاډي چې کم دینو دا ختم کړي شي ان سی پی ګاډي چې دی یا کسٹم چور ګاډي چې دینو دا په دغه کې استعمالي دي په ملیټنسي کې یا دهشتګردي استعمالي وفاق ته وایي چې صرف مونږ له شپږو میاشتو ټایم راکړئ په شپږو میاشتو کې مونږ د دې ګاډو رجسټریشن کوو چې مرکز ته به د دې نه تقریبا سداسي 300 ارب روپو پورې میلاو شي 10 اربونه والا تر د 15 ارب روپو پورې چې کم دینو صوبې ته د دې نه ریونیو جنریټ کېدی شي امنیسټي سکیم چې کم دینو هغه د وفاق لپاره ډېر ګران دی مت نشي ورکولی سکیم ځکه چې مونږ د آی ایم ایف په پروګرام کې یو جی ګرانو کتونکو په لر اوبر کې تاسو ته وایو هرکلې نننۍ موضوع چې کومه ده نو هغه د عامو خلکو دپاره هم ده او د خاصو خلکو دپاره هم ده خاص خلک هغه دي چې د چا سره د ان سی پی یا نان کسټم پیډ ګاډو سره د هغې په څه نه څه شکل کې تعلق دی یا د هغې کاروبار کوي یا ورسره ان سی پی ګاډي دي خو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا موضوع چې کومه ده نو دا د خاص کر زموږ د صوبې خبره کوو نو په اته د ملکن ډیویژن چې کومې ضلعې دي اته د هغې سره تړلې شوي ده او دغه رنګې اووه ضلعې چې کوم مرج ډسټرکټس دي یا قسم شوي قبایلي اضلاع چې دي نو د هغې سره تعلق ساتي او بیا بل طرف ته ګلګت بلتستان سره تعلق ساتي او ورسره د چمن د یعنې د بلوچستان ځینې ایریاز دي چې د هغې سره تعلق ساتي په دې کې یو خبره ډېره ګرمه شوې ده او هغه ګرمه خبره دا ده چې ګنې یو پیره بیا حکومت چې دی نو هغه سکیم طرف ته روان دی او په دې باندې به لکه رجسټریشن کوي د ان سی پی ګاډو که تاسو کتلي 13 پیره چې کله پریزیډنټ صدر آصف علي زرداري و نو هغه په 2013 کې یو سکیم ورکړی و او هغې ته امنیسټي سکیم وی او هغه امنیسټي سکیم د لارې چې کم دی نو خلکو د هر یو ګاډي د انجن په لحاظ یعنی چې 100,000 سی سی کم انجن دی 1300 سی سی کم انجن دی 1500 سی سی کم انجن دی نو د هغې په لحاظ باندې ورته هغې په هغې باندې کسټم او ډیوټي چې کم دی نو هغه ډیوټي نه کسټم په هغې باندې هغې پی کړی و اوس موجوده ټیم کې یو پیره بیا دا خبره ګرمه شوه په دغې خبره کې حقیقت څه دی د دې جزئیات څه دي په دغې باندې به هم خبره کوو خو وړاندې له دې به زه تاسو ته دا ووایم چې په دې کې د وړاندې نه په دغه ټولو ضلعو کې د دې ګاډو پروفایلینګ شروع شو پروفایلینګ مطلب دا و چې دغه ګاډي د هر یو ضلع مقامي اکسایز اینډ ټیکسیشن آفیس والا نمایندګان به ورتلل د ډیپټي کمشنر یا د ضلعي انتظامیې په مرسته باندې به د دې دپاره یو ځای مقرر کړی و هغه ځای ته به یو انسان کولی شول هغې یو ټایم ورکړی و چې تاسو موږ له ګاډي راولئ د هغې ګاډو به په هغه ټایم کې چیسس نمبر کتلی کېدو فزیکل انسپیکشن به هم د هغه ګاډي کېدو او ورسره به د دغې ګاډو ته به بیا یو نمبر الوکیټ کېدو یو نمبر به وله ورکې کېدو په دغې کې که زه تاسو ته ووایم تقریبا تر اوسه پورې د چا سره هم دا فګرز نشته دی چې څومره ګاډي چې کوم دی ان سی پي راغلي دي خو یو اندازې مطابق وایي چې 4.5 لکه ګاډي چې کوم دی نو دا چلن کوي ان سی پي نان کسټم پیډ ګاډي یا کسټم چور ګاډي ورته خلک وایي په دغې 4.5 لکه ګاډو کې تر اوسه پورې چې د کوم پروفایلینګ شوی دی یا دا چا ډیټا چې د حکومت سره یا ډاکومنټډ دي نو هغه دی 1,20,000 تر اوسه پورې یعنې دغه خلکو چې کوم دی نو خپل ګاډي چې دی دغه یو قسم له رجسټرډ داسې نه دی چې ګنې په هغې باندې هغې کسټم ورکړی دی خو هغه پروفایلینګ چې شوی دی نو د هغې رجسټریشن نه د هغې ډیټا د حکومت سره ده په دې کې به زه اوس تاسو ته یو بله خبره وکړم چې دا اوسنۍ موضوع راله څنګه یا ولې دا اوازه پورته شوه چې یو پیره بیا چېرته ګنې یو منیسټري سکیم را روان دی او د ګاډو رجسټریشن کېږي نو دا که تاسو ته یاد شي کله چې په بنو کې درنه روانه وه نو د بنو د درنې نه بعد یو اپیکس کمیټۍ د صوبایي اپیکس کمیټۍ اجلاس وشو چې په هغې کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او د 11 کور کمانډر چې کوم دی نو هغه په هغې کې ناست و او په هغې نه دا خبره راووته د هغې په منټس کې دا یو خبره وشوه چې یاره زه د ان سی پي ګاډي چې دي یا کسټم چور ګاډي چې دي نو دا په دغه کې استعمالیږي په ملیټنسي کې یا دهشتګردي استعمالوي او بیا که تاسو خیال کړي چې کله په بشام کې د چاینیز په ګاډي باندې هغه کوم حمله شوې وه خودکش حمله وه
نو د هغې حوالې سره هم بیا دا ویل کېدل چې کله بیا سی ټي ډي خپل ریپورټ جمع کړو نو د هغې مطابق دا و چې دغه ګاډی ان سی پي و، دا ګاډی د چمن نه راغلی و، بیا چې د درلور نه واپس بیا دی لاړو شانګلې ته، او د شانګله کې بیا یو پمپ کې ولاړ و، او دا ټول دغه قصه چې کومه وه. خو بهرحال په هغې کې هم ویل کېدل داسې چې ان سی پي ګاډی چې کوم دی نو په هغې کې د هغې استعمال شوی دی. د دې نه بعد بیا اوس تر اوسه پورې سکیورټي ادارې مین کنسرن دا لري چې دغه ان سی پي ګاډي چې کوم دی نو دا دې ختم کړی شي، دا دې رجسټر کړي، خو هر څه یو خو چې دغه ان سی پي ګاډي چلن بند کړي، ځکه چې د دې استعمال په غلط طریقه باندې کېږي. د دې نه بعد اوس چې کوم خبره راله د اپیکس کمیټې د منټس نه دغه یو خبره، نو د هغې جزئیات یا تفصیلات دا دي چې دا اوس ریپورټډلی ده دا خبره چې صوبایي حکومت چې کوم دی نو دا وفاق ته به یو درخواست ورکوي، او په هغې کې به وفاق ته وایي چې صرف موږ له د 6 میاشتو ټایم راکوئ، په 6 میاشتو کې موږ د دې ګاډو رجسټریشن کوو. د دې سره یو طرف ته د کسټم به ظاهره خبره ده چې خلک به کسټم پې کوي، نو ویل کېږي داسې چې مرکز ته به د دې نه تقریبا داسې 300 ارب روپو پورې میلاو شي، او صوبې ته د 10 اربونه واله صوبایي خیبر پښتونخوا ته د 10 اربونه واله تر د 15 ارب روپو پورې چې کوم دی نو صوبې ته د دې نه ریونیو جنریټ کېدی شي. خو په دې کې یو سړی دا خبره کوي چې دا به یو سکیم وي، څنګه چې په 2013 کې خلکو ډېر په اسانه باندې خپل ګاډي رجسټر کړل. نو په دې کې اوس یو قانوني یو نقطه دا ده، قانوني نقطې ته به وروستو ورځم، خو په دې کې یو نقطه دا ده چې د آی ایم ایف د طرف نه په پاکستان ته ډېر سټریکټلی پاکستاني منع کړی دی چې تاسو به هیڅ قسمه امنسټي سکیم چې کوم دی نو دا نه ورکوئ. کله چې د وړاندې هم د دې یو اوازه راپورته شوه، نو موږ خیبر نیوز د هغه وخت د وزیر خزانه اسحاق ډار نه تپوس وکړو چې یاره امنسټي آیا په رښتیا باندې راځي او که نه راځي، نو هغه کیټګاریکلي دا خبره رد کړه او ویل چې حکومت نشي ورکولی سکیم، ځکه چې موږ د آی ایم ایف په پروګرام کې یو. نو هغه د آی ایم ایف هغه پروګرام اوس هم روان دی، نو اوس هم څه چینج شوي نه دي د آی ایم ایف سره، د آی ایم ایف په شرطونو کې هم څه چینجز نه دي راغلي، نو لهذا امنسټي سکیم چې کوم دی نو هغه د وفاق لپاره ډېر ګران دی. هغه بیله خبره ده که څه ډېر آوټ اف د وی ورله آی ایم ایف سپورټ ورکړي او اجازت ورکړي، نو هغه بیله خبره ده چې دوی ورته وایي چې یاره سکیورټي کنسرن دی او دا دي. خو بهرحال تر اوسه پورې لکه دا خبره کلیر نه ده چې ګنې دا به امنسټي ورکوي. امنسټي مطلب استثنا یا د ټیکس کې چوټ چې کوم دی نو هغه به ورکوي. نو تر اوسه پورې خو دا خبره بیا کېده د دې نه وړاندې چې کله دا خبره راله، نو هغه وایي چې دوی به ایز پر چې څنګه د نور خلک چې ګاډي راولي امپورټ کړي او چې کوم کسټم ورکوي، نو دغه شان به د ملکنډ ډویژن خلک په دې باندې ټیکس ورکوي. نو هغې ته بیا خلک نه و تیار. تر اوسه پورې هم د خلکو سره په دې حواله باندې کومه مشوره نه ده شوې، ځکه چې په ملکنډ ډویژن کې یوازې تقریبا د 600 پورې خو صرف بارګینونه دي، د هغې سره د خلکو روزګار دی. نو هغه خلک به څنګه وایي چې یاره مونږ خپل ګاډي څنګه رجسټر کړو، په هغې پیسو باندې کمې پیسې چې کوم دی نو هغه مونږ له یو قسم له یو سړی فرش ګاډي امپورټ کې راولي او هغې باندې چې کسټم ډیوټي ورکوي، نو مونږ هغه عمر کسټم څنګه په دې باندې ورکو، نو تر څو امنسټي نه ده راغلي. یو خبره دغه شوه. دویمه خبره ما تاسو ته دا کوله د قانوني نقطې په حواله باندې چې د ملکنډ او یا فاټا شوله، پاټا او فاټا دواړه په دې کې ټیکس ریلیکسیشن چلېدو تر اوسه پورې. کله چې په 2018 کې دغه ټیکس ریلیکسیشن والا خبره راوچته شوه چې لکه دغه علاقې ولې ټیکس ریلیکسیشن یا د ټیکس نه ایگزمپشن چې دی نو دا انجای کوي یا ولې دغې له دغه سهولت ورکړی شوی دی، نو په 2018 کې حکومت چې کوم دی نو هغه د 15 کالو دپاره د دې ایریاز ته د ټیکس نه استثنا یا د ټیکس نه چوټ ورکو. خو چې بیا کله 15 کاله پوره شو، یعنی د جون 2023 پورې، نو بیا که تاسو فکر کړي د جون 2023 نه والا جون 2024 پورې په هغې کې یو بل استثنا ورکړی شوه د 1 کال، او د هغې کریډټ به تاسو کتلي امیر مقام اخیستی و. بیا د جون 2024 نه والا 2025 پورې 1 کال بیا استثنا ورکړی شوه. خو دا خبره دا ده چې دا اوس صرف کال په کال باندې کېږي. اوس داسې دې ته څوک نه دي تیار چې ګنې دې سیز لا ډېر ایگزمپشن ورکړي یا ډېره استثنا ورکړي. نو یو خبره خو دغه شوله. بل خبره دا پکې هم ویل کېږي داسې چې که فرض که یو سکیم دا هم کېدی شي چې حکومت ورله امنسټي خو نه ده، خو داسې کېدی شي چې د چا سره د یو نه سیوا ګاډي
نو د هغه دپاره کیدای شي څه پیکیج یې داسې راوباسي چې یاره مطلب تاسو خو فرض کړه یو ګاډی کوئ نو د هغې به دا ریټ وي، که دوه ګاډي کوئ د هغې به دا ریټ وي. خو لکه هغه امنیسټي چې کوم دی نو هغه نشي ورکولی. دا چې څومره هم د اف پی آر افیشلز دي هغوی دا خبره کوي، حکومتي ذرایع هم دا خبره کوي چې حکومت ټیکس یا پریزیډنشل امنیسټي چې کوم دی صدارتي استثنا چې کوم دی نو هغه مونږه نشو ورکولی. او بل طرف ته سبسیډیز باندې هم د آی ایم اف ته طرف نه پابندي لګېدلې ده. نو د دغې وجې نه دغه څیز چې کوم دی نو دغه ډېر ګران دی چې ګنې په دغې حواله باندې د خلکو ته څه کومه خوشخبري میلاو شي. البته دغه ده چې په اوسني خبر چې کوم راګرم شوی دی نو د هغې کې دا وایي چې 6 میاشتو دپاره به ټایم غواړو او په 6 میاشتو کې به صوبایي حکومت د مرکز نه ټایم غواړي او په 6 میاشتو کې به دوی دغه ګاډي چې کوم دی نو دا به رجسټرډ کوي. زموږ ننني معلومات هم دومره